صحابو د خولې نه وخته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما نقصت من مال صدقه. تاسو ته زه قسمیه دا خبره کوم چې صدقه مال نه کموي، تواضع چې دی د عزت نه کموي، معافي چې دی هغه برکت نه کموي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को व प्रोग्राम आज डॉक्टर फजल अजीम के साथ तोस्त हरकले वेमा ग्रानो कतुन को जमुंगा कोशिश दा दे पर रमज़ान मुबारक के द मुहतरम डॉक्टर साहब सर द खपल प्रोग्राम छे दा मुसलसल और ज़र को चे जमुंगा औरेदुन को ता जमुंगा कम कतुन के दी अगोता फ़ायदा में लौशी नन हमंगा प्रोग्राम पर इन्फाक पे सबीलिल्लाह को इंशाअल्लाह जे बदे बांधे बा डॉक्टर साहब खबरी की प्रोग्राम के दरटोल नावल हरकले वेमा डॉक्टर साहब सो विने इन्फाक पे सबीलिल्लाह यो डेरा अहम मौजू दा कुरान पाक सवाई अल्लाह पाक सवाई द इन्फाक पे हवाला बांधे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। का तासो द नेकई असासी दो नेकई दी का सड़े उपीजनी नबी अब खबर डेर आसान शि द्वाड़ा द अलिफ न शुरू की यौ तो ईमान बल तो इन्फाक द बेसिक्स ईमान چې کله څوک راوړي نو د هغه ټیسټ چې دی په انفاق باندې کېږي. کو انفاق مینس چې هغه خرچه کوي که نه کوي، جیب ته لاس کوي که نه. چې کوم سړی جیب ته لاس کوي د دې دا مطلب دی چې د ایمان په دعوه کې سنجیده دی، صحیح دی، سیریس دی، دی ګپ نه لګوي. د دې وجې نه قرآن کې چې چېرته کې ذکر دی نو الحمدو کې قرآن ابتدا وشوه نو په هغې کې وي چې ربه ستا په موږ ډېر دغه دي، موږ ستا د نعمتونو شکر ادا کوو. د دې شکر یو انداز دا دی چې مونږه تا ته سجده لګولې نو بل دا چې مونږ اوس خپل مال ته لاس کوو او ستا په لاس کې به یې لګوو. ومما رزقناهم ينفقون. نو مطلب دا دی چې دا اټیک دي یو بل سره. صحیح. نو آمنو و انفقو دا اکثر په قرآن کې ځای په ځای دي، خو چونکې انفقو ټکی چې دی سره فی سبیل الله ډېر ضروري دی. د هغې وجه دا ده چې انسان فطرتي طور څه نه څه خرچ کوي په هره لار کې چې خو که فرض که فی سبیل الله شرط یې ته لرې کړي نو څومره خلق چې په ډرامه بازۍ کې، په فضولیاتو کې، په شرابو کې، په سګرټو کې، په سیګارو کې، په نیکټایانو باندې، په ډریسنګ باندې سره پیسې لګوي، دغه انفاق دی. خو دغه انفاق فی سبیل النفس، فی سبیل الطاغوت، فی سبیل الشیطان، فی سبیل الرواج دی، فی سبیل الله نه دی. صحیح ده. دې وجې نه یو سړی تا ته په دې فخر کوي چې دا ټایي زما چې دا په 1 लाख شوې ده، अगर तो प्रदेश से अफसोस नहीं की गई कि इस 1 लाख रुपए से आप बहुत से लोगों के आंखें आंसू पूंछ सकते थे. ډېرو خلقو سترې وخت ته وچولی شو او د ډېرو خلقو آهونه پې تادا کولی شو. نو انفاق فی سبیل الله تصور چې راشي نو بیا به پیسې بجټ چې دی هغه د دغې فی سبیل الشیطان فی سبیل النفس نه دې طرف ته منتقل کړي چې کله تصور د انفاق فی سبیل الله په ذهن کې څنګه چې د روزې جی د روزې په حواله دا راغلی چې روزې به تاسو فرض شوي دي، د دې لپاره چې تاسو تقوا اختیار کړئ. نو د انفاق فی سبیل الله په حواله باندې څه وایي؟ په هغې کې دا دي که نه چې لکه روژه خو شوه نو لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. نو هغې کې دا دی چې د روژې ستا سره یو دا دی رکوع و سجود چې هغه ته زیات کې دي ته مونږ عبادات وایي. نو هغې چې ته په دې کې الله طرف ته دومره متوجه شي چې ستا جړه او انګولا او ټول الله طرف ته شي. خو بل طرف ته دا دي چې په تا کې دغه 2 خوبۍ چې دي د انفاق والا خوبي شي ده. نو د خدای پاک چې کوم خلق بدي شي چاته پیژني چې هغې له ګوتې نه وړي هغه وایي چې بذل یو لفظ دی د عربۍ، بذل نفس او بذل مال دا د الله ډېر خوښي. بذل نفس چې څوک کوي ان ځان ورکوي دته شجاعت وایي، بادري دا سړی. او بذل نفس چې څوک کوي نو دته سخي وایي، دا سخي. د دې الټه چې څوک دی هغه ته بخیل وایي، چې بذل مال نه کوي دته بخیل وایي. په قرآن کې د بخل مذمت تقریبا 14 پیرې راغلي. صحیح ده. د هغې بخل خلاف چې ورکړي دي نو
نو چېرته راغلی دی اعطا الف عین طی صحیح او چېرته راغلی ایتا جی او چېرته راغلی دی آتو زکات چېرته راغلی دی وانفقو دا مختلف الفاظ د دې دپاره دي څوک چې دا کار کوي دته سخي وایي صحیح دا سخي دوره قیمتي سړی دی چې د یو حدیث مفهوم دا دی چې سخي قریب من الله دی خدای ته هم نږدې او خلقو ته هم نږدې او بیا دا چې هر سهار یو دوه ملایکې سخي سړي ته دعاګانې کوي صحیح چې اللهم اعطي منفقا خلفا خدای څوک چې سخي او خپل مال ستا په لار کې لګوي دله متبادل د هغې نور هم ورکوي صحیح د هغې مقابله کې شوم ته خیرې کوي نو اللهم اعطي ممسکا تلفا خدای پاکه چې څوک نه لګوي او هغه پیسې بچ کوي هغه له تباهي ورکوي تلف تباهي ته وایي خلفا تلفا نو دوه فرشتې هغه ته خیرې کوي نو د بخل مذمت په قرآن کې راغلی دی نو بیا وایي چې که فرض که تاسو په سوره محمد کې ډېر خواږه الفاظ دي په آخر کې چې ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله یا خلقو تاسو موږ تاسو ته بلنه درکړې شوې ده یو ار انوایټډ چې تاسو انفاق وکړئ خو تاسو بخل وکړو نو چې کله ان تبخلو چې تاسو بخل وکړو نو که تاسو دا خوښئ نو تاسو به لرې کړو ویأتي بقوم آخرین نور څوک به راولو ثم لا یکونو امثالکم بیا ستاسو په شان نه صحیح مطلب دا چې ستا دلته د وجود دپاره انفاق ضروری دی ادروایز خدای پاک تا لرګي بل څوک راولي صحیح نو د دې وجې نه څنګه چې روژه کې ستا تصور دې طرف ته دی چېرې زه د عبادات وکړم بل طرف ته دی دې طرف ته دی چې د خدای مخلوق ته زه څه خیر ورسوم صحیح او د خدای مخلوق ته خیر چې دی د هغې یو صورت انفاق دی صحیح ده او نو د شوم او د مطلب سخی سړي پته به څنګه لګي ډیفینیشن یې څه دی قرآن یې څه ډیفینیشن کړلی ښه و دا دی چې که نه چې ما تاسو ته وي چې لکه یو سړی به خپل مال په دغه کې لګوي په څه صورت خو به یې لګوي نو څوک لګیا دي خپل مالونه په شراب او په کبابو لګوي صحیح ده نو څوک لګیا دي هغه خپل مالونه د الله په رضا کې لګوي صحیح ده نو اوس د الله کې وینفقون مما رزقناهم وبالآخرة هم یوقنون موږ چې ومما رزقناهم ينفقون وبالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې یقیني اوس دا چې د دې انفاق بیا ستا سره سپیسیفیک دا دي چې ته به خامخا زکات ورکې 2% که دا ته نه ورکې نو بیا ستا مال چې دی دا مال نه دا بیا مار دی د دې نه به خدای پاک وایي چې والذین یکنزون الذهب کنز هغې ته وایي چې زکات کې څوک نه ورکوي نو موږ به د هغې نه اور جوړ کړو نو فتقوا بها جباههم بیا به ستاسو دا تندي په دې باندې موږ داغو و جنوبهم ستاسو سایډونه نو ستا دا مال به ستا دپاره بیا ستا دپاره د سیزلو دپاره اور موږ جوړ کړو دا شو دویم نمبر د هغې نه پس دی چې ته په هغې کې که ستا فصل کېږي ته ذمېدار نو بیا به ته عشر ورکې دا هم په تا باندې لازم دی و آتو حقه یوم حصواده دا عشر دی 10% دریم لسمه حصه به ورکې چې کله ستا د ځمکه باراني او چې کله ستا ځمکه نهرین وي به شلم ورکې دریم نمبر چې د انفاق کم صورت دی هغه دی چې که په روژې په تا رالی او افطار دا روژې پوره شوې نه ته به بیا فطرانه ورکې دا فطرانه د انفاق یو بل شکل دی چې دا د امام ابو حنیفه په نسبت باندې په تا واجب دی دا به ورکې ستا دا روژې به الو روژې کېږي چې دې له ته فطرانه ورکې لکه څنګه چې په مانځه کې سجده صحوه د مانځه کمپنسیشن کوي داسې د روجو کمپنسیشن کو په دې کې تاسو ګډې وډې ویلې یا څه په سشي کې خطا شوی د هغې دپاره جبیره ده نو ته به فطرانه ورکې د دې وجې نه وایي د دې فطرانې به دوه فایدې یو فایده به یې دی چې طعمة للمساکین چې ستا غیر چاپېره کوم مسکینان دی ته به خوراک میلو شي او دویمه فایده به یې دی چې ستا دا سیام چې دی کو په دې کې ته صرفس یعنې بېهوده خبرې تا کړي د هغې جبیره به شي دا دې سره اټیچ خبره ده بیا دا چې دا دغه چې دی د فطرانه چې ما تا ته وویل نو فطرانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیسو په صورت کې نه ده ښوولې د جنس په صورت کې ښوولې ده وی ته به څومره فطرانه ورکې وی ساع به ورکې د څه شي نه د وربشو نه د کجورې نه او وربشه او کجوره او کشمش یعنې وسکه او نصف ساع به ورکې د غنمو نه اوس د ساع کیلکولیشن چې دی کړی وږې به ورته مونږ وې نو هغه چې دی تقریبا 3 کیلو د فل ساع جوړېږي نیم ساع په کم 2 سیره چې ورته مونږ وایو نو 1.5 کیلو او 2 کیلو په هغې حساب باندې و بیا ته کیلکولیشن کې چې د قیمت سره
نو مثال په تور باندې ته وایي چېرې غنم نن سبا چې عالمانو کوم دغه کړي نو که د غنمو په حساب یې ورکوې نو ته به پر هیډ 90 روپۍ ورکړي نو که د وربشې په حساب یې ورکوې نو 260 روپۍ به ورکړي نه که د کجوري په حساب ورکوې نو پر هیډ به 1100 روپۍ ورکوې دا او تقریبا 1100 دي دا فیګرز دي اوس دا په تا ډیپینډ کوي چې ته کم ورکوې نو چې ستا له الله کم درکړي دومره ورکړه خو تا له الله ډېر څه درکړي तो जिस अल्लाह ने अपने ख़जानों से आपको बहुत ज़्यादा दिया है तो आप भी बहुत ज़्यादा वाले पर कैलकुलेशन करके दे दें मिसाल पता द्रे बची दे ये होता है हर प्लार बद खपल नाबालिग बच्चों पखपल वर्क मोर बना वर्क मोर बखपल वर्क हर सड़े बखपल वर्क सलूर बची दे दा अफसर दे 15 लाख रुपए पर मंथ तनख्वाह सही نو د دې حساب چې دی کوي د 90 روپۍ په حساب سره نو سلور کسه دي نو دا 4 نمه 36 دی نو 360 روپۍ شوي د دې سیکرټري دی هغه 50,000 روپۍ تنخواه ده دا غم سلو درې بچي دی یو هغه دی نام 360 ورکوي نو توک نه جوړیږي په ده خدای پاک ډېر زیات فضل کړی دی نو دله پکار دی چې دی د کجوري په حساب یا د کشمش په حساب وکړي نو د کشمش په حساب 2000 جوړیږي مثلا نو دی سلور کسه دي نو دی به 8000 روپۍ سرسایه ورکړي او هغه سړی چې به 400 ورکړي نو اوس توک جوړ شو ځکه چې زکات کې خدا و چې تا سره څومره اماونټ دی نو 2.5% به ته ورکوې نو خو چې سړي سره 10 لک روپۍ دي نو هغه به ډېرې جوړې شي اره یو سړي سره 1 لک روپۍ دي نو 2500 به جوړ شي خو په دې کې خو په سرونو باندې ده نو دې وجې نه وایي چې هر سړي له پکار دی چې الله تعالی سره دا روجې سره دا فطرانه تړلې خبره ده نو دا فطرانه دې نه مطلب چې ستا دغه روجه به هرو ټیک پاتې کېږي چې تا کې د انفاق جذبه ته انفاق وکړي ته چونکې الله تعالی ته ځان نږدې کول غواړې نو د الله تعالی د نږدې کېدو دپاره یو دا ده چې سخي قریب من الله چې ترې سخي دا خو مینیمم دی چې دا به ورکوې د دې نه علاوه پکار چې ته نور صدقات کې ځکه چې قرآن کې 14 پیرې د بخل بد راغلي دي 50 پیرې د زکات ذکر راغلی دی او 100 مرتبه د صدقات ذکر صحیح ده جی زه په معاشرو کې اکثر کوم صاحب ثروت خلک چې د هغوی او دا غلط فهمي چې د پیسې ورکول انفاق سره مال کمیږي او جی هغو ته به څه وایې او دې کې دا دی که نه لکه بعضې خبرې خو یو خو د صحابو د خولې نه وخته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما نقصت من مال صدقه تاسو ته زه قسمیه دا خبره کوم چې صدقه مال نه کمی نو ورپسې بیا وایي تواضع چې دی دا عزت نه کمی معافي چې دی هغه برکت نه کمی دا درې خبرې دي نو مطلب دا یو سره تړلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو انداز کې نو ته وایې چې هلکه دا ته څه ګډې وډې وایې چې کله د یو سړي سره 10,000 روپۍ او هغه ته 1000 روپۍ ورکړي نه خو به 9,000 نه شي ته وایې خو بل طرف ته وایي سره سره دا بله خبره تړم کومو خلقو چې معافي کړې دی په عزت کې څه کمې تا لیدلې او کومو خلقو چې تواضع کړې ده عاجزي کړې ده تکبر نه دی کړی نو د هغې په برکت کې څه کمې تا لیدلې څنګه چې دا نه داسې به دغه نه ځکه چې الله تعالی فیصله کړې ده چې ان الله یمحق الله الربا الله تعالی چې دی هغه ربا میټاوي ویربي الصدقات نو قرآن هم وایي حدیث هم وایي نو پریکټیکل سچویشن دا دی چې کومو کسانو صدقاتو اهتمام کړی دی خدای پاک ورله ډېر شی ورکړي دي لکه څنګه چې او کومو خلقو د سود انتظام کړی دی خدای پاک ورکړي دي نو دا زمونږ چونکې ابزرویشن دی چې په کومه علاقو کې د صدقې نظامي هغه خدای چېرته ورکړي نه دي نو نقلیم دی عقلیم دی یعنې پریکټیکلي موږ ته پرو ده او نقل چې دی هغه په حدیث او په قرآن کې ټیک ده جی په دې اکثر په میوزک کنسرټس کېږي د کرکټ میچ کېږي یا په بیټ یا په هاکي سټیک باندې بولې کېږي د هغې نه چې کومې پیسې راځي هغه پیسې په انفاق کې شمارل کېدی شي نه هغه خو دا دی که نه یو خو دا خبره ده چې ستا مال دی حلالي دا خبره ده بل شی چې په کوم شي کې د جوارۍ رش راځي نو د قرآن فیصله دا ده چې الله تعالی چې دی صرف حلالا طیبه پاکیزي څیزونه قبلی نو کوم شی چې د علماو یا د فقهاو په نظ مشکوکي لکه یو سړی دا وایي چې په دې باندې به ماته نیکي میلاو شي نو هغه بیا نه ده پکار چې سړی ایوایډ کړي هلدو چې د علماو په نظ باندې مشکوک صحیح ده جی په رمضان المبارک کې په اسانه طریقه باندې انفاق عام خلک څنګه کولی شي یو دا دی مینیمم چې دی چې کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کړې ده د رمضان دپاره د شعبان په میاشت کې هغه تقریر کړی جی نو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه هغه روایت کړی دی نو الفاظ دا چې هو شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده صحیح ده نو همدردۍ دې ته وایي چې د هغې سړي اوښ کې ته وچیکې صحیح د هغه دپاره د کانې ته انتظام وکړي د هغه دپاره د پوشاک ته انتظام وکړي نه لباس صحیح چې کله رمضان 20 وي
نو په هغې کې دومره غټ کرایسس دي چې ستا د ملیشیا کسان چې دي هغه په کمرو کې دننه ناست دي تا له څه نشي رالیږلی او ستا د دوبۍ ملګري چې دي هم په بد حل دي نو ستا د هغې طرف نه راتله خو ختم شو دلته لوکل ستا دیاړي بند شوه کاروبار بند شو او ستا چې کوم دغه کلاس دی هغه کله چې بزنسمینان دي هغې ته ته به یې فورس وایي چې دوکان به نه کولی وی هغه هم بند شو نو په دې وخت کې اوس تا ته هغه چې قرآن کې چې کوم دغه دی صورت بلد کې کوم آیات دی نو ذی مسغبه اطعام که نه چې هغې سړي له ته خوراک ورکوې چې هغه په کرایسس کې نو داسې کرایسس لا چېرته نه راغلي لکه دا اوس چې دي نو په دې کرایسس کې ته د هغه د پوشاک غم وکړې د هغه د خوراک غم وکړې نو حدیث کې ورپسې بیا دا وایي چا چې په سړي باندې روژه ماته کړه نو غلب عتق رقبته من النار خدای به دغه رقبه انه د گردن د جهنم نه خلاص کی یوا کان له اجره مثل اجر داغه د روجې په شان ثواب بدل ورکی داغه په روجه کې به کمې نه راځي یو دا خبره دا تا ته میلاو شو او بیا دا چې دا روجه ماته چې ته دغه سړي لورکې نو دا به صحیح کو فرض تمرتون کو کجوري یا شربت من ماء یا وبي یا لبن یو دغه د یو پیاله پي تا چاله ورکړل نو هر سړی چې دا ټرای وکړي چې کم از کم زه به تا د چاله د روژه ماتې تنظیم کوم نو هغه روژه ماتې په یو کجورم کېږي اکه کجوره نه یې ستاسو کره فریج یې یخ اوبه دې هغه له ولېږلې په هغې هم کېږي دا خو مینیمم شو میکسیمم دا شو چې که فرض ته په هغه باندې خوراک وخورې او هغې له خوراک ولېږې ستاسو کره ساګ شته د هغو کره ساګ نشته ستاسو کره شملې شته د هغې کره شملې نشته نو دا کنټریبیوشن ته وکړي نو هم دغه ثواب بشي بیا پوشاک والا لفظ دی چې که فرض که ستا بچو جامې یې ته هغو له ولېږې ځکه اوس اختر را روان دی او ضروري نه ده چې هغې ملیشیا او دوبۍ د هغې بند دي د هغې بچو ته د اختر کپړو ضرورت دی نو که تا د خپلو بچو استري کړي کپړې هغې له ولېږې نه هم د هغو دپاره نوي دي هغې کې یو حدیث دی چا چې چاله یو کپړه واغوندوله تر څو پورې چې د دغې کپړې یو تار د ده په وجود وي دا ورکوونکی به د خدای په حفاظت کې او تا ته خو د حفاظت ضرورت دی ځکه چې د کورونا وایرس چې دی هغه ول اول به تا په حفاظت کې کې الله که نه فرض که هغه رام شي نو سیمټم به یې نه وي اکو فرض که سیمټم هم راشي نه به مایل دي نو انشاءالله ته به وینټیلیټر ته نه ځې ځکه ستا کپړې هغه اغوستي د تا لپاره ډېره لویه فایده صحیح ده څه وجوهات دي چې زموږ په معاشره کې انفاق فی سبیل الله ته د خلکو توجه هغه شان نه ده څنګه چې پکار ده نو الحمدلله زمونږ خو د پاکستان په حواله چې دی نو ریپوټیشن ښه دی وایي چې د پاکستان کې د خلقو د انفاق دویم دا چې پرونی خبر دی چې الخدمت په منصوره کې پروګرام کړی یو سړي 50 کروڑ ډونیشن ورکړو 50 کروڑ ایټ ا ټایم ورکړل دویم دا نو یو دا چې چاته ډونیشن پکار دی نو د هغې کردار داسې پکار دی چې خلک پرې ټرسټ کوي چې د سبا سکینډل لوځي چې یاره په دې کې څوک شامل وو په دې کې حکومتي اهلکار شامل د خلکو هغه ټرسټ ختم شي نو خلکو په لحاظ به ډونرز په لحاظ باندې دوره ویکنس نشته چې خلک یې کم استعمالي هغې ویکنس شو کړي نو اعتماد بیا اوچت شي یوه دویمه خبره دا چې کله سړي ته دا پته ولګي چې دا لکه یوسف علیه السلام باندې بولي لګېدلې ده نا بوډۍ غریبه چې ده هغه خپله پونجي راوړي وایي چې زه په خریدارو کې شامل شم نو چې هر سړی په ذهن کې دا ووایي چېرې زه د انفاق په خریدارو کې شامل شم نو یو کجوره ورکول چې هله خو دومره ګران کار نه دی خو بیا ما څنګه چې د فطرانې دغه ووي ډفرینشیشن ووي چې یو سړی د خپل نوکر په شان فطرانه نه ورکوي ځکه چې هم 400 دی هم 400 ورکوي نو هسې ډېر بد پې ښکاري پکاره چې د اوسکو حساب وکړي او هغه د غنمو حساب وکړي نو دی به بیا په دې ډېر خورقاري چې لکه د افسر صاحب یې د 10 زره ورکړه حالانکې بچي د دواړو 3 دي او دی بل چې کوم دی 100 ورکړه 1000 روپۍ ورکړه صحیح دا اخري میسج به څه ورکوي اخري میسج دا دی چې دا د رحمت عشره ختمېدو والا ده او اوسطه مغفرت د مغفرت هغه چې دا عشره شروع کېدو والا ده چونکې په دې وخت کې ستا دپاره د ټولو نه زیات د توجه مستحق چې دي هغه کسان دي چې د هغې جاري وسایل بند شو خصوصا کم خلک چې په ملیشیا کې دي نو د ملیشیا په باره کې ما دا اورېدلي دي چې د هغې عوامو نه ما تپوس وکړو چې د هغې د عوامو فطرت څه دی وایي چې د بیروني خلقو سره ښېګړه نه کوي د خپل علاقې د خلقو سره کوي نو مطلب دا چې د هغې د ښېګړې چانس د هغې ملیشن د طرف نه هم کم دی او هغې په جیل کې شو قسم لا نو د هغې دلته چې کوم بچي دي چې ته د هغو تپوس وکړي چېره دا کم از کم ته خفه کېږه ما دا عمر به ټول نه وي
نو چې هغې ته کم از کم تپوس وکړې او څنګه یې ښی او د ساګوا دغه پورې که نه د شملو پورې نه سټارټ ته والې باقي د اختر د راتلو پورې چې ته دا وکړې او بیا دا ده چې ته د خدای د غصې د مړه کولو دپاره پروسیجرز ګورې نو چې دا حدیث هر چاته پته وي چې هر چاته پته وي چې الصدقه تطفئ غضب الرب صدقه چې دا د خدای غصه مړه کوي وتدفع میتة السوء او د خراب مرګ نه سړی بچ کړي د کورونا د مرګ نه خراب مرګ بل نه ځکه چې کمیټۍ والی خښئ او جنازې له وله څوک نه راځي او د هغه د مرګ نه فورا بعد هغه په رشته دارو مصیبت راشي چې راځي به چې ستاسو نه مونږه سیمپل یا سواب الو د دې نه به دې خدای بچ کړي خو صدقه ورکړي نو چې دا کسان کوشش وکړي چې صدقې اهتمام مونږ واړه لوی ټول شروع کړو او دا کوشش کوو چې زمونږ نه غیر چاپېره کومو خلقو پیرنټس یا هغه بار دي او د هغې حالت نن سبا خراب دی چې هغې خپله مایوسي یا مجبوري ډېره محسوسه ده صحیح ده جی مننه جی ګرانو کتونکو دا و زموږ نننی پروګرام آج ډاکټر فضل عظیم کے ساتھ په هغې کې مونږ به انفاق فی سبیل الله خبرې کولې انشاءالله پر روانه هفته کې به بله یو موضوع مونږ راوړو او ستاسو سره به مخامخ کېږو تر هغې پورې اجازت غواړم د الله په امان